دا وخت کې زموږ انصاري مدینه ملګري الحمدلله ساو په دعاګانو باندې د الله فضل باندې ساو په تعاون سره دا کوهستان ته روان دي. چلته په ضلع شانګله کې کوم طوفان راغلی دی او هغې سره څلوېښت مسلمانان شهیدان شوي دي او د خلکو کورونه روان شوي دي. نو اول زموږ ملګري هغه بونیر کې مصروف وو، بیا ګدون کې مصروف وو. اوس الحمدلله دا یو ګاډی سامان الله پاک تیار کو او دا به انشاءالله ساو په دعاګانو باندې د الله فضل باندې انشاءالله موږ هلته وړو. زموږ طریقې کار دا دی چې کوم دی ته موږ ځو هلته څه ملګري ولیږو، د هغې ځای سروي وکړو، د هغه ځای د مرکز تبلیغي مرکز مشرانو سره ملاو شو، د مدرسې چې کوم علما کرام وي هغوی سره ملاو شو، صحیح تحقیق وکړو او هغوی موږ یو ډیټه تیاره کړي او بیا هلته موږ یو پلیټ فارم جوړ کړو. هلته موږ لاړ شو او بیا خلک هغوی راوغواړي چې رانته ګاډونه راوړي، مخکې نه لیسټونه تیار کړي، هغوی ته پته وي چې یاره د چا څوک شهیدان شوي دي، زخمي دی یا کور پرې وتی دی، لږ کور پرې وتی دی، دوکان یې تللی دی، څه نقصان شوی دی، د یې پوره تفصیلي لیسټ وي هغه موږ له راکړي او علما کرام مشران موجود دي او بیا د هغوی په نګرانۍ کې یو کس راځي موږ شناختی کارت ګورو او د سامان د خپل لاس باندې ورکوو. اوس هم انشاءالله زموږ په شانګله کې پیشام کې چې کوم دوستان دي نو هغوی سره زموږ صورتونه رابطه ده، هغوی موږ پوره تفصیل راکړی دی، ویډیوګانې رالېږلي دي، پرون سره رابطه وکړئ چې انشاءالله نن به موږ درځو. څومره متاثرین دي هغوی تاسو خپلې مدرسې ته راوغواړئ، د ډیټه تیاره کړئ. موږ هم دا چې کوم دی سامان لیکلی دی دې کې تقریبا موږ سره چې کومه جامه او پیزار دی نو هغه 9500 د هغې تعداد دی او چې کومې نوي بسترې دي ګرمې د هغې تعداد چې کوم دی هغه 30 دی. برتن چې کوم د کچن مکمل سیټونه دي نو هغوی 21 دي او پکې غټ ډسبینونه دي هغه 8 دي، کمبل او څادرې دا پکې 14 دي، د خواصو لپاره چې کوم پیکونه دي او جامې دي نو هغه 3 بیګه دي، داسې دوايانې تقریبا چې کوم دی نو 3 کارټونه دي او ورسره تکیاګانې 14 دي. انشاءالله تعالی دا سامان موږ په خپل لاس باندې وړو، دا متاثرینو ته به حواله کوو. ستاسو خدمت کې درخواست دی چې تاسو دعاګانې وکړئ